ولې سوال دی ولا تاسو له خیر درکړي پروفیسر نه مې نو څه به وي سر دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی ودرېدلی دی په لار کې جی سر چې ګورنر صاحب چې دی نو دی ډېر زیات غوسناک دی غوسه کېږي های بلډ پریشر دی ګوره سر تاسو ډېر اهم سوال کړی دی والدین موږ څه چلو کوو موږ د ماشوم قلارولو لپاره موبایل هغه له ورکوو بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز پروګرام ملغلرې کې زموږ سره په سکرین باندې به تاسو وینئ چې کوم تعارف محتاج نه دی ګوهر رحمان نوید صاحب ما چې دا کوم نوم واورسم تاسو به پکې دا سوچ کوئ چې یاره موږ خو ټول د کاټلن خلکو ته ګوهر نوید صاحب په دې به موږ خبره کوو د ګوهر نوید صاحب سره زموږ نننی پروګرام چې دی هغه د دوی د ایجوکیشن په سیسټم باندې د ادب په سیسټم باندې او د دوی تعلیم د کم ځای نه حاصل کړ د دوی په پرسنل لایف باندې دی د دوی په تجربه باندې دی د دوی په تجزیه چې کم د دوی سره کوم د نالج او سمندر دی یو خزانه ده کوشش وکړو چې د هغې خزانې نه څه لږ ډېر راوباسو او تاسو ته یې په دې سکرین باندې کیږو سر پروګرام کې د وخت راکولو هرکلی ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته شکریه د تحقیق نیوز ظهور بھائی چې هغې دلته راللو زمونږ د کالج ته راللو او زما غوندې د یو خړ پړ شخصیت یې د کاټلنګ په ملغلرو کې شامل کړو د ملغلرو په دغه صف کې چې تاسو کوم زه ودرولی یم هغې باندې تر ډېره حده پورې پوره وکړو سر پروګرام شروع کولو نه مخکې خو چونکې زه د ادب سره زما هغه نشته دی نو که زما پښتو داسې څه ګډه وړې د هغې به زه معافي غواړم ګوهر رحمان نوید خلک دې ټول په ګوهر نوید پیژني لږ شارټ کې راته دا ووایي دا ډېر بنیادي سوال دی اصل کې ماله زما پلارنی نوم چې دی نو هغه ګوهر رحمان دی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې زمونږ د مردان یو ډېر لوی عالم فاضل مولانا ګوهر رحمان صاحب و زما ورور علمزیب د هغه نه متاثره شوی و کله چې زه په 1974 کې پیدا شوم نو هغې ما له ګوهر رحمان نوم ایښی بیا نوید ما ځان سره لیکه بطور تخلص لیکلو میکلو شوق د څلورم پنځم نه زما د معلومات په مختلفو ډایجسټونو کې د ماشومانو چې کومې رسالې وې په هغې کې به چاپ کېدلو کله وړه شانتې کهاني لیکلې کله هسې شعر لیکلې نو ځان سره مې نوید لیکل شروع کړل نو دغه نوید بیا د ژوند برخه شوله د دې نوم برخه شوله رحمان ته د منځه لاړه او ګوهر نوید کړم خلکو نو زه هم چې اوس خلکو ته خپل تعارف کوم نو ته هم زه ګوهر نوید یم ابتدایي تعلیم خو زموږ د زړې شعرو کلی و او په هغې کې مې څلورمه پورې پنځم بیا زموږ په کلي کې نو په کونج کې بیا زه یو بېچین روح یم داسې به زه ووایم ځکه چې زه د تعلیم په دپاره په دې ټول د ضلع مردان کې ګرځېدلی یم تاسو به دې باندې حیران شئ چې پنځم ما د کونج په سکول کې پاس کړ شپږم لا زه دې د کاټلنګ سکول ته رالم زه او تاج ملوک او مهربان شاه او موږ دغه ځای کې شپږم بي وله کمره اوس هم زما دې سکول کې شته ده ما سره چې د کالج کې جفت په جفت باندې ده دیوال په دیوال باندې ده دوم دپاره بیا زه کټي ګړۍ ته لاړم د اتم دپاره جمال ګړۍ ته لاړم او نهم لسم بیا ما د ګورنمنټ های سکول تخبایه نه پاس کړ نو دغه زما د تعلیمي دغه د لسمه پورې د فرست ایئر کې بیا زه په اسلامیه کالج کې داخل شوم بیا ما اف اس سی وکړله او د هغې نه پس سوري اف ام وکړله او د هغې نه پس رالم مردان کالج کې داخل شوم مردان کالج کې ما بی اے کې اردو ویله د خوش قسمتۍ نه او الحمدلله چې زما نه صرف د عربۍ یو هلک په 352 دغه نمبر وي 3 نمبر دغه سیوا وي او زما 348 وي 348 نو فرست ډیویژن سره مې الحمدلله بی اے وکړله بیا پېښور پوهنتون ته لاړم اول ته مې په جرنالیزم کې داخله کوله او د جرنالیزم نه لږ به سویچ ورشوم اردو ته نو اردو مې الحمدلله بیا په فرست ډیویژن کې وکړله بیا د پبلک سروس کمیشن په ذریعه باندې د فیډرل پبلک سروس کمیشن په ذریعه باندې پټخیرې ته او بیا د فیډرل پبلک سروس کمیشن په ذریعه باندې په بابا وزیر ډیګري کالج کې بیا د اردو د مدرس په حیث باندې مور پلار د نه څه جوړول غوښتل مور پلار خو زما والد صاحب چې کوم و هغه چوټ انپړ خو داسې عجیبه شخصیت و چې زموږ په ټولو 15 واړورونو باندې څه خواهشات خو وکړه چې ګوهر نوید دا جوړ شي خواهشات د هغې دا و چې دنه ډاکټر جوړ شي او دغه پس منظر کې زه اسلامیه کالج ته لاړم هغه ټیم کې په اسلامیه کالج کې اوس هم داخله ملاوېدل یو خوب دی خو بس جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی زمانه به خدای پاک دا کار اغسته د شعر کار به اغسته د ادب کار به اغسته د اردو کار به اغسته نو الله تعالی زه دې طرف ته راوستم ادب څه شی دی ادب خدا د ژوند عکاسي ده زما په خیال د ژوند د رویو نوم ادب دی منګ عام طور باندې شعر ته ادب وایو د ادب په دې ټوله دنیا باندې خور دی که د ادب دا ټکی د دنیا نه تاسو لرې کوي او دا د ژوند نه وباسئ نو ژوند به پیکه شي ژوند به بدرنګ شي ژوند به بېمزي شي او د ژوند چې کوم سړیتوب دی زه به دا وایم چې ادب سړیتوب دی علامه اقبال وایي ادب پهلا قرینه ہے محبت کے قرینوں میں نو ادب قرینه ده ادب سلیقه ده
که دا تاسو په شعر کې وایي که دا تاسو په روزمره ژوند کې وایي خپل حق پیژاندل او د بل حق تسلیمول دا ادب دی په ادب کو را شروع شو زما په خیال باندې په ګنټو باندې با دا کو خو زما په خیال باندې ادب د برداشت نوم دی چې موږ یو بل برداشت کو ادب د سړیتوب نوم دی د احساساتو نوم دی دغه احساس چې په موږ کې چې وایي زما مخې ته ظهور صاحب ناست دی نو دا د شعر او د ادب کلوي عالم فاضل سړی نه دی نو کم از کم دا د میډیا دا د جرنالیزم چې کم دی د دغه نړۍ او د دغه چاپیرچل او د دغه ټاټوبي چې کم دی یو لوی نوم دی نو چې دا زما زړه کې دا احساس وي دا زما د مشر باره کې احساس وي دا زما د کشر باره کې احساس وي زما په خیال نو بس بیا دغه ته ادب ویل کېږي چا په وینا باندې خپل شوق ټیچینګ ته څنګه راغلی دا ډېر بنیادي سوال دی زه ما تاسو ته وویل چې زه د میډیکل نه دې خوا طرف ته رالم نو د اردو یا د ادب لار ته چې سړی راشي خاص طور باندې د اردو نو موږ ته ډاکټر ظهور احمد اوان صاحب زما استاد وو ډاکټر صابر کلوري زما استاد وو پروفیسر ډاکټر روبین شاهین زما چې کوم دی میډم ده زما ټیچر ده او داسې ډاکټر نذیر تبسم زما استاد وو هغوی چې موږ ته کله هلته په ماسټر کې ټیچینګ کوو نو هغوی دومره په دلنشین انداز کې او په دونه باوقاره انداز کې او په دونه ښکلي طریقه او سلیقه باندې موږ ته ټیچینګ کوو چې زما په زړه کې دا خواهش وو چې کاش زه هم د دوی په شان شمه یا که د دوی په شان نم شمه د دوی په نیمه باندې شمه د دوی په پاو باندې شمه نو دغه څیز زه متاثره شوم ما ته خدای پاک بهترین استادان میلاو کړي هغوی زما په سر باندې لاس کېښودو هغوی ما ته لار سمه کړله او په هغه لار باندې چې کوم دی زه کله پرېوتی کله راپاڅېدلی دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی ودرېدلی دی په لار کې پروفیسر نه وي نو څه به وي سر زه به صحافي وی ستاسو په ځای به زه دغلته ناست وی او تاسو به زما په ضد دلته ناست وی د صحافت خبره د زه کومه ما چې کله تاسو ته وویله چې زه بي اے کې ما نمبر ډېر ښې راغللی او ما ته په یونیورسټۍ کې اډمیشن میلاوېده نو بنګش صاحب د خدای پاک وبخي حاجي صاحب د دې علاقې هغه ټیم د مشرق کې واحد نماینده و هغوی ته چېرته پته لګېدلې وه نو هغوی زما تصویر پسې او زما دغه پسې سوال جواب وکړو نو ما نه تپوس کړی چې تاسو په مستقبل کې څه جوړېږئ نو ما اوس هم ما سره د هغې هغه ریکارډ پروت دی د پاکستان اخبار کې نو ما هغه تصویر هم راغلی مال چې صحافي بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں خو بیا زه چې کله یونیورسټۍ ته لاړم ما تاسو ته ما وویل چې جرنالیزم او اردو ما یو شان ځان سره بوتلي دي په دغه لارو زه تللی یم ډاکټر عثمان شاه صاحب اوس 20 ګریډ کې پروفیسر دی د کوټکي هغه هلته اردو ویل هغه ما ته وویل چې یاره رحیم الله صاحب پیژنې ما چې ډېر ښه پیژنم زموږ د علاقې زرنده ستوری دی نو رحیم الله صاحب سمپل بی دی ویل نو ته که اردو ووایې که نه د اردو په لاره باندې جرنالیزم ته تلی شي خو د جرنالیزم په لاره باندې اردو ته بیا تا ته رجوع کول او اردو ته راتګ چې کوم دی نو هغه ممکن نه دي نو بیا موږ زه زما بل یو وراره دی د هغه که زه نوم ونه لم اصغر علي موږ دواړو ورکینګ جرنالیسټ وو پیغام اخبار ته بتلو چې د مازدیګر کې د یونیورسټۍ نه سلیم صافي صاحب سره زموږ ښه د مینې محبت تعلق وو هغه په ان آی کې وو هلته به موږ ورتلو د هغې دفتر کې کله خبر لیکلې کله دغه کې نیوز ایجنسي وه هلته موږ ډېره ناستې کړې وې بیا دغه شانتې په مختلفو اخبارونو کې عقیل یوسفزی زما ډېر نږدې ملګری دی پیغام کې دی اوس پیغام اخبار نه تللی و ایکسپریس کې و او نور هم داسې بلها ملګري چې اوس ډېر لوی صحافیان دي روخان یوسفزی زموږ ملګری دی د شعر ملګری هم دی د ادب ملګری هم دی الحمدلله په مشرق اخبار کې ما ریګولر کالم لیکلی دی بره به د سلیم صافي صاحب جرګه چاپ کېدله او لاندې به زما چې کوم دی پیام مشرق چاپ کېده ما له به هغې هغه ټیم کې پیسې هم راکولې او لسته کاله ما هغه ډېر ریګولر کالم لیکلی و بیا د کالمونو معلمونو دا سیسټم لګوند دغه شو خلک د الکترانیک میډیا ته راغله د پرنټ میډیا په ځای باندې نو هغه سلسله اوس هم روانه ده بیا پکې راډیو ته رالو او دغه سلسله په ریډیو کې لسته کاله د بي محفل او په نورو روانو چارو باندې پروګرامونه په ادبي پروګرامونه مذهبي په ادب باندې هم سر خبرې کوو خو ستاسو لږ پرسنل لایف هم شیر کوو چې زموږ کتونکو ته به موږ مختلف دغه باندې به خبرې کوو خلک وایي چې ګوهر نظیر صاحب چې دی نو دی ډېر زیات غوسهناک دی غوسه کېږي های بلډ پریشر دی حقیقت دی که نه سکول کې یو شان دی کور کې بل شان دی د دې کې څه فرق شته که نه زموږ پروپیګنډا ده سوال دی جی میر ډېر ښکلی شعر ویلی چې ہوتے کہاں ہے ایسے پراگند تب لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی نو چې څوک موږ سره نږدې ناست دي زموږ په نجي محفلونو کې نو الحمدلله موږ له ټپه چاربې ته هم راځي او زموږ د موسیقۍ سره مینه شته دی موږ له مثال هم راځي موږ له متل هم راځي وخت مو په حجره کې تېر کړی دی که چې د جرګه مرکه کې کښېنو نو بیا هغه خبره په عین موقع باندې خدای پاک را یاد هم کړي څه واقعه ماقعه د خپلې خبرې په حقانیت کې د هغې په ثبوت کې چې کوم دی لینک کړو نو هغه نور هم مزه وکړي بل سر لکه بعضې څیزونه داسې وي چې هغه د انسان ریډ لاینز وي په هغې باندې کمپرومایز نه وي پکار مثال په طور باندې زما کلاس دی نو په کلاس کې هغه خوفناک سنجیدګي نه
خو کم از کم زما دا کردار دی سر چې زه ماشومان ځان ته متوجه کما چې ما دا کار نه راځي نو مجھے تو کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا د ټیچر بنیادی کار دا دی سر چې دا ځان ته ماشومان متوجه کی نو ته چې هغه متوجه چې په کلاس کې ناستې سر دی وړو په دې خپه باندې اړولي بله خپه او دا خپله کوي د چا په خوله کې چینګم دی څوک هسې بره سرمخکې ته ګوري راګوري څوک دا پکې څښا دی څوک د کمره چا نن صفا کړې نه ده نه دغه نو ټیچر کی آنکھوں میں آنکھیں ډال کر د ټیچر په سترګو کې به سترګې اچې نو الله به ته زده کړه کې زبردست دا ډېر بنیادي سوال دی سر زه وله دا خپه چې کوم دی موږ په سکولونو نه راشي زه وله درې څلور میاشتو کې ایله دا یوه خپله دی بلې خپې نه راکوزه کړمه او زه ورته یم اوس چې ته ما ته متوجه شي او ته نیغ کښېنې نو چې تا ته زه اوس کومه سودا چې در باندې خرڅوم نه به ته اخلي هغه به ته اخلي زما لومبی کار لکه دغه نو هغې سره کله په نرمۍ باندې کله په سختۍ باندې د چا سره کتاب نه یا دغه یا زما سر په امتحان کې ډیوټي ده زما په امتحان کې ډیوټي ده نو سر چې زه کوم ځای کې ولاړ یم نو په کار دی چې هلته خو هلکان حیا وکړي که نه هلته خو زمانه خلک ځان لغوندې پټ کړي که نه زما دا بار بار دا وینا د ټیچرز ته هم او هر چا ته هم زه یم شو یور پریزنس آپ اپنی موجودگی ثابت کریں تاسو خپله موجودګي وښایئ چې ظهور صاحب دلته ناست دی ګوهر نوید دلته ناست دی نو چې د دې دلته کې څه حیثیت دی یو ټیچر به دغه په کلاس کې به دومره شوري یو ټیچر به دغه هغه ځای کې به دومره نقل او دومره ډوخر به ته یو ټیچري ته لاول د واړه غلي کا دغه نورې مسلې وروستو دي خو چې کم از کم هغه بیا هغه ادب خبر راځي چې کم از کم خلک دا وګڼي چې دلته کې ظهور صاحب ناست دی دلته ګوهر نوید ولاړ دی دلته کې چې کوم دی پرنسپل ولاړ دی دلته کې پروفیسر ولاړ دی دلته کې ټیچر ولاړ دی چې تا زمانه دومره شرم نه کېږي چې زه ولاړ یم او ته خبرې کې او تا شور جوړ کړی دی او ته کله یو تانګه تا چې او کله بل تانګه تا چې نو ویر آی ایم سټینډ زه په کوم ځای کې بیا ولاړ یم زما حیثیت څه شو زه ما له ګورنمنټ اف کې پی کې یا ګورنمنټ اف پاکستان تنخواه د کومې خبرې راکوي چې زه دغه کار زه نشم کولی نو دغه کې خامخا کله سړی سخت شي کله نرم شي کله په سمه خوله باندې بعضې خلک نن سبا داسې دي چې هغې ګټو په سمه خبره پوهېږي نو هغې ته به خامخا بیا په هغه سخته خبره کوي سپورټس لږ زموږ کتونکو ته ستاسو باره کې چې کم ګیم کلاړي پاتې شوی کم د خوښ دی یا زه ډېر بنیادي کلاړي پاتې شوی یم د کرکټ ما تاسو ته وویل زه بیټسمین یا بالر زه الراونډر وم سر او زما دا دغه دی سر چې زه کم کارم کوم نو زه په هغې کې ځان په هغه اخري حد ته رسوم زه چې کم از کم جنون حد پورې زه یم سر چې لکه زه په ټاپ باندې نشم راتلی نو کم از کم چې په ټاپ 3 کې خو یم که نه چې زه په ټاپ 3 کې هم نشم راتلی زه بیا کار نه کوم سر زه بالکل بیا کار نه کوم کرکټ ډې ګراونډ باندې موږ میچونه کړي دي ما ټورنمنټ جوړې کړي دي او د ټولو ناشنا خبره دا ده چې زه په اتم کې وم کرکټر رساله به د کراچۍ نه چاپ کېدله زما ورونو به راوړل او په اتم کې هغې ته ما یو خط لیکلی او هغې کې لیکلي مردان سے گوهر رحمان نوید کا مراسله په هغه وخت کې چې زه په اتم کې وم د کراچۍ نه هغې به چا ختم نه چاپ کو او زما دغه یو دغه باندې زه اوس هم دې وړو ته وایم اوس خو د کرکټ نه هغه د درس کبډي جوړه شوله بس ډز او غپ شو هغه سړیتوب و هغه برداشت هغه پیشنس هغه شیدونه ختم شو د چې اوس هم دلته کې یو غټ کلاړي په اکیډمۍ کې لوبه کوي ظهور صاحب درې تپوس وکړم وایم کرکټ کې اوټ څو قسمه دي قسم په خدای کې ورځي چې اوټ څو قسمه دي بیسکس نه څوک نه دي خبر د کرکټ کې اوټ څو قسمه دي دا ماته غټ غټ بیټسمینان چې کوم دي چې په اکیډمۍ کې لوبه کوي هغې د هغې نه دي خبر چې دغه شپه ګوره ته ووایي اخره کې ورته هغه درې څلور زه ووایم بچي یو پکې دا دی یو پکې دا دی یو پکې دا دی نو دغه د کرکټ د جنون هغه څیز و که هغه ټایم کې موږ ته داسې موقع وې لکه دا اوس چې دي نو دلته داسې درې څلور پلیران اوس هم ماته یاد دي دلته کې یو لیاقت استاد دی دلته کې هغه ټایم کې ګوهر لکو نو مطلب دا چې ګوهر نوید صاحب هم نن چاته په اوس به ریټایر وې بهرحال چې ته کوچ به وې که بیټسمین یا بالر نه وي نو کم از کم کوچ به وې سر دغه د کرکټ سره د مینې او عقیده باندې ادب طرف ته بیا راځو جی سر ستاسو د کتابونو په حواله باندې زموږ کتونکي جی جی به دا غواړي چې هغوی ته دا هم پته ولګي چې تاسو د اوسه پورې کتابونه لیکلي دي هغه کم کتابونه دي د هغوی څه نومونه دي نو لږ په دې باندې زموږ د کتونکو ته